عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وتفرقت النصارى على 72 فرقة وتفترق أمتي على 73 فرقة. سنن ابی داود حدیث نمبر 4596 پدے مقصد باندې لستل چې د فتنو په دې دور کې هر چا د فتنې یو دکان کولو کړی او هر سړی کوشش دا کوي چې خپل فرقې ته او خپل ډلې ته خلق راوغواړي. دا سلوک د اوس نه دی، دا د ډېر پخوانۍ زمانې راڅخه شروع دی. دین کې فکری اختلاف راتلل اسه عیب نه دی. د انسانانو سوچ، تاغی اپروچ، تاغی پہنچ، تاغی د علم گہرائی د دې په بنیاد باندې اختلافات پیدا کیږي. اختلاف صدا سے شی نه دی چې سړی د هغې نه بلکل انکار وکړي او دا ووایي چې نه دا ممکن نه ده. که بالفرض داسې ممکن وی د بیا د انسان د ابتلا یا د انسان د پیدایش مقصد سره د انسانانو ابتلا کی پدې کې چې اختلاف ورازي او خلق با کوشش کوي، سټرګل وکړي او ځان له صحیح لار انتخاب کوي. د اختلافاتو بنیاد د بدعاتو بنیاد د سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہادتنا شروع شوه دی. تر اوسه دا د ختمېدو یا د کمېدو نوم نه اخلي، بلکې آئے روز په دې کې اضافه کیږي. یو سړي سره چې لږ غوندې اختلاف پیدا شه په څه مسله کې، نو لومبنی کار دا کوي چې تا به د مسلمانانو وباسي، او بیا که ته امام یې نو تا پسې به مونځ نه کوي. عوام او خواص د دواړو یو شان دا ذهنیت جوړ شوی دی. دا ډېر غلط ذهنیت دی او ډېر قابل افسوس دی. او بیا افسوس پای خلقو باندې دی چې هغه ځان ته علما وایي، اهل علم وایي. اول خو ممکن دا صحیح علم پکې نه وي، خو که علم پکې نو بیا قابل افسوس ډېره په دې ده چې د عمل فقدان دی، پکې عمل پې نشته. دې سلسله کې یو څو خبرې د دې حدیث رڼا کې کوو. اختلاف راشي، د اختلاف د وجې جماعتونه جوړول، ډلې جوړول، بیا د هغې یو خاص ماټو جوړول، هغې ته خلق رابلل او په هغې ټینګار کول، دا اسلام خدمت نه دی. دا ځان له څه څیز دی. بس د دې مصیبت دا شي، نقصان یې دا شي چې هر سړی خپل امیر واجب الاطاعت ګڼي. دویم نقصان یې دا شي چې د خپلې پارټۍ نه علاوه نور ټول مسلمانان غیر مسلم کافر جهنمیان ګڼي. اسلام ته د اندرونی خطرات د بیرونی خطراتو نه ډېر دي. بیرونی خطرات خو بدایي چې فرانس والا رزیلان یا د ډنمارک یا د ناروے څه بدتمیزه خلک به سروانې وکړي.
अब موږ به د هغې جواب ډېر په اسانه وکړو چې یاره کافر دی، لیکن دې خلقو سره به څه کوو چې د اسلام نام لیوا دي او د هغې باوجود حق یې په خپل جماعت کې راګیر کړی، بلکې اکثر خو داسې دي چې هغې وایي چې دې جماعت کې نه یي که نه مسلمانان نه دي. دا ډېره قابل افسوس رویه ده. دا اویا اتیا کاله چې پاکستانیانو کومه لوبه وکړه پکار دا چې دا ذهنیت دی بدل کی ځان له اوس. په دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تنبیه کوي د مخکنو خلکو په باره کې او زمونږ په باره کې هم. یو فرقه ده، یو اختلاف ده، اختلاف فکری اختلافي د هغې په بنیاد باندې ډله نه جوړېږي. ډله چې جوړه شه مطلب دا یې چې دا تفرق شه. قرآن مجید فرمائی ان الذین فرقوا دینهم لست منهم فی شیء. کومو خلکو چې خپل دین فرقه کړی دی او دین یې تس نس کړی دی پیغمبره ستا هغې سره هېڅ تعلق نشته. ته دین نه به فرقه نه جوړو. دا ډېر لوی جرم دی، جرم چې دې دنیا کې خلک کوي. دا هېڅوک به ونه وینې چې هغه دا ووایي چې قال الله تعالی فی کتابه العزیز. الله خپل کتاب کې داسې فرمایلی دي او بیا خلقو ته وایي راځئ چې په دې عمل وکړو. دا هېڅوک نه کوي. دا هېڅوک نه کوي چې قال النبی صلی الله علیه وسلم وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې فرمایلی دي راځئ چې په دې عمل وکړو. دا هم څوک نه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ما انا علیه و اصحابي. کم دین چې ما او زما صحابو پیش کړی دا دین دی، راځئ چې ځو ورپسې. دا خلک د هغې نه ښکته تقسیمات کوي او دغه ځای نه د شکل ډېر ناکار شکل اخیستی دی. ګمراهۍ ته نه دي تلل پکار، لیکن د خپل مسلک نه یا د خپل رای نه یا د خپل تنظیم نه فرقه مه جوړوه چې د سړي خیال لای چې بس دا ټیک وي نور ټول دنیا په غلطه ده. دا ذهنیت غلط دی. دا که څوک په فقهي مسالکو کوي نو هم غلط کوي، او که څوک دا خپلو تنظیماتو کې کوي نو هم غلط کوي. دا یو بر وخت تنبیه ده د یو داسې سړي د زړه نه چې د هغه زړه په دې حالاتو ډېر دردمند دی. دا ډېر ناگفتوی صورتحال ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې د دوو ډلو نوم اخیستی دی، یهود او نصارا. د سنن ابي داود حدیث د اسنادی حیثیت سره د حدیث کې کافی کلام دی، لګنا ډېر شی کلام دی پکې. شپږو صحابه کرامو نه شپږو طرقو سره دا حدیث نقل دی. په دې خلقو سره اعتراضات هم کړي دي، لیکن علمي لحاظ سره خبره دا ده چې دا حدیث کله مونږ راجمع کړو او د دې ټولو طرقو نه بحث وکړو نو دا حدیث د حسن مرتبه ته رسي. دا څه موضوع حدیث نه دی، حسن مرتبه ته رسي. یعنې دا مونږ بیانولی هم شو او دې کې چې کومه تنبیه ده نو د هغې تنبیه باندې عمل هم کولی شو. دا کوم حدیث چې ما ویلی دی دا د سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنہ نقل دی. امام ابو داود دی پسې بل حدیث نقل کړي، هغه دی نقل د سیدنا معاویه بن ابی سفیان رضی الله عنهما. پای کې اضافه دالا چې سیدنا معاویه بن ابی سفیان رضی الله عنهما په منبر ودرید
اوے فرمایل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په منبر ودرېد او دا حدیث یې فرمایلو کې دا اضافه ده یعنی دا دومره زبردست تنبیه ده پدې کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر باندې دا خبره په ولاړ کړې و په منبر ناست یو خو دې لپاره چې سړی ډېر اوږد قیام نشي کولی په ارام ناست دي خو دویم چې دی کې کوم اصل مقصد دی هغه د خبرې د رسېدو دی یو سړی چې په ځمکه ناست وي د هغه خبره شاته خلک نه اوري او چې لوړه او دنګ ځای باندې ناست وي نو بیا خبره خلک اورېدی شي لرې پورې هغه زمانه کې سپیکر میکر خو نه و په دې وجه به رسول الله صلی الله علیه وسلم اکثر و بیشتر منبر باندې ودرېد خبره به یې کوله او آخري خطبه یې چې کله ویله د حجة الوداع هغه خو د اوښ د پاسه ناستو خبره یې کړې لکه چې اوښ ډېر دنګي د دې دپاره چې پیغام ورسېږي خلکو ته دا حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما د وینا مطابق په دې الفاظو کې لري چې قام النبي صلی الله علیه وسلم علی المنبر رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر باندې ودرېد منبر باندې ودرېدل دا به د ښکته پوړی نه کېدل او په منبر باندې ناسته به د میز په پوړی کېدل دا پاس پوړی به هغه زمانه کې هم خالی پرته و بد متوارث عمل دی دا سلف نه را روان دی دغه شان مسلمانانو نه مخکې دوه ډلې دي چې د هغې تعلق آسماني ادیانو سره دی خلک خو ډېر دي مشرکان هم دي صابئین هم شته بې شمېره خلک شته لیکن کم خلق چې الله او رسول نه مني هغه شاذ دي او شاذ کالمعدوم الله چې ذکر کوي یا رسول چې ذکر کوي هغه د هغې خلقو کوي چې هغې د آسماني کتابونو سره تعلق وي دا لبرل مایندډ خلک چې ځان سته څه وایي که نه د دې هېڅ حیثیت د الله په نزد نشته هغې چې هر څه ځان ته وایي به انسان اصل کې هغه چې الله او رسول هغه انسان وګڼي یو داسې بني آدم چې هغه پیدا کړی شوی د هغه جد اول د خاورو نه دی او بیا د سلسله د نسب یا د نسل هغه د مای مهین نه دی هغه ته دا حق چا ورکړی دی چې دی د الله او د رسول په باره کې عجیب و غریب خبرې کوي د ځان یې قلقله خان جوړ کړي خلک به خندی را خندی الله رب العزت یهود او نصارا ولا خپل دور کې ډېر کمال ورکړو او کمال د هغې دا و چې الله پای کې جعل فیکم انبیا وجعلکم ملوکا الله پای کې پیغمبران مبعوث کړو او الله هغې آزاد او خود مختار جوړ کړو دا دوه غټ نعمتونه دي پای باندې انبیاء کرام او خود مختاری مونږه کې انبیاء کرام خو نه راځي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی هغه نه رستو بل نبی نه راځي البته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وارثان شته چې هغې ته العلماء وایي العلماء باندې د قرآن او حدیث عالمان هر عالم نه مراد یو سړی نه د قرآن مجید خواله راځي نه د احادیثو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواله راځي نو ته عالم ویل جرم دی عالم هغه چاته وایي چې هغه د الله د کتاب عالمي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو عالمي قرآن مجید
آیت کریمہ فرمایلی دی چې د الله نه نه یریږي مگر علما. انما یخشى الله من عباده العلماء. دا غي ذیل کې حافظ ابن کثیر د عالمان یو سلور قسمونه لیکلي. نو پې کې یو داسې سړی ومي چې هغه عالم خوي. عالم دا مطلب چې علم یې کړی دا اوربیخ، لیکن دا الله دا اوامر نه خبر. ابن کثیر لیکي دا عالم نه دی. زمونږ د دې دور اکثر داسې عالم به شی پیم داغي شکل شباهت هم داغي چې خلوص پړی نو سړي ته پته ولګي چې دې صاحب ته نه د قرآن پته شته نه د حدیث پته شته. دغه انما یخشى الله من عباده العلماء لاندې هغه څلور قسمونه لیکلي. د آخري قسم یې داسې لیکلی دی چې بعضې خلق داسې وي چې هغه د الله د اوامرو نه خو نه خبر، تفصیلی نه خبر، لیکن د الله د ذات نه پوره خبري، توحید نه پوره خبري. خدا سړی عالم دی او دا بهترین سړی دی. ټیک ده د اوامرو تفصیلات ورته نه معلوم، لیکن کم سے کم د الله معرفت ورته حاصل ده. بار کیف دا عقیدی او دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیثو یو بنیادی اہمیت تے خلق و اشاعت غرزولے. دا مخلوق دا راو کمونگا حافظان امشو چه فلانے داوی فلانے داوی فلانے داوی فلانے داوی دا دینا سن جوڑی گی. سڑے پخپل پا قرآن مجید سمر پوئی گی اور پا قرآن دے سمر عامل لے، پا حدیث سمر پوئیگی اور پا حدیث سمر عامل لکھ. محدثین لگی چا محدث چا تسل کال کی او کس پیدا کی گی اور کلب ویل مثالے تشتر مرغ داگو دیکھ پسونو آگے پیدا کی، لیکن یا پکے دے یو نہ بچے روزی یادونا. مونږ چې کومه زمانه کې جون تیرو دی که هر سړی محدث دی، بس نمونه هغه دي، کوالټي خو نشته دی. نوم هغه دی کم چې دی، لیکن دننه خو ډډ دی. دا بالکل هغه شانتي شو څنګه چې زمونږ دنیاوي څیزونه برباد شوي دي. پی واخله نه خو پی نه وي بل څه وي پکې، چه واخله نه چه نه وي دننه اول څه شی دی. زمونږ ډیګرۍ هم الله دې معافي وکړي عشر مې دی. پخوا چې یو سړي پي ایچ ډي وکړه ډاکټر به شو لویه بلا به وه، اوس شود بود نه خبر. 3 میاشتې کې دننه ډګري حاصله کړې او ځي ته په غټ پوسټ باندې د اسمان نمونه مونږ عشر مول. او بعض احادیثو کې راځي یو داسې وخت به راشي چې د اسلام به نوم پاتې شي. دا د یارې حدیث دی، دې باندې سوچ وکړئ چې نن آیا واقعي حقیقي اسلام په مونږ شته که محض یو نوم پاتې دی؟ آیا حقیقی ایمان شته دی که محض یو نوم پاتې دی؟ حدیث او قرآن دا دواړه بنیادی څیزونه دي. نن مونږ کې پیغمبران نشته دی، لیکن داسې علما شته بحمد الله تعالی چې قرآن نه واقفیت لري، حدیث نه واقفیت لري او په هغې عامل هم دي. بعضې افسوسناک حالات دي. اب اوس کسان راغلي ما نه تپوس وکړو چې دا فلانکي ځای سرټیفیکیټ د سند دی او دا فلانکي ځای او پیسو خرڅي. نو ما یې تر اوسه پورې خو دا دنیایي خلک په دې باندې ډېر بدنام وو، بورډونه او سکولونه او کالجونه او یونیورسټۍ. مطلب دا چې دا شرارتونه او دیني ادارو ته راغلل. څه فرق پاتې شو د عوامو او د خواصو په منځ کې؟
کم خلیج چې خلقو جوړ کړو د عوامو د خواصو په منځ کې فاصلې پیدا کړې هغې فاصلو څه ضرورت شو دا خو واغلی شو بل سره دا ډېر ناکاره څیزونه دي یو سړی خپل ضمیر ولې خرڅوي او لنډه خبره ده یو سړي یو ځای سبق نه دی ویلی او تا هغه له ډګري ورکړه سند دی ورکړه سرټیفیکیټ دی ورکړه او په هغې هغه سوا سروس کوي دا سروس به جایز دي که نه په دې چې کومې پیسې دی ګټي به حلالي دا مصیبت زموږ دې ملکونو کې جوړه ده په دې باندې موږ سیمینارز کول مخکې او دا یې خلاصه دا وه چې زموږ تعلیم خراب په دې باندې دی چې زموږ ټول تعلیم برای روزګار دی ټول تعلیم برای روزګار بل سوچ دې غور کنو کار وکړي د برغه یادو دوه صحیح دی ما وختي لګوي یعنی تعلیم د دې لپاره سړی نه کوي چې دنه سړی جوړ شي تعلیم دې لپاره کوي چې ماته نوکری ملو شي د دین هم دغه حال دی او دنیا هم دغه حال دی په دې حالاتو کې ګمراهي نه راځي نو څه به راځي یهود او نصاراو باندې الله دوه انعامات کړو دی کې انبیاو او دا ټول خود مختارو ملوک بادشاہان خود مختار آزاد آزادیم دا الله لوی نعمت ده کوشش کوي او دعا هم کوي چې الله رب العزت ته دې ملک آزادي بحال وساتي څه خلق شته داسې چې هغوی دا آزادي بربادول غواړي مختلف طریقو سره د دې ازادۍ کې د خلل اچولو کوشش کوي دغه لاسونه بندول پکار او دا خلقو علیه کار نه جوړېدل پکار چې هغه د پاکستان سالمیت ته نقصان ورکوي په کې بنیادي څه شی دی فرقواریت کم خلق چې فرقواریت له هوا ورکوي دا دراصل د پاکستان سالمیت او د هغې ازادي خطره کېږي د دې مرګرتیا بالکل مګر دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا خلق له الله کمال خو ورکړو لیکن دا 71-72 فرقو کې تقسیم شو او دا سے 71-72 فرقے چې یو بل ته کافر ویل قرآن مجید سورۃ البقرہ کے واضح فرمائی قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب کوم خلقو چې قرآنی ذوق دی په دې هغه سوچ وکړي او بیا زمونږ دا عالمان چې کومې خولې خوځوي د هغې هغه خولو ترې وګوري اختلاف دې لپاره نه ذکر کوي چې یو علمي خبره ده نه هغه د اسلام نه بار کوي یعنی اختلافي مسله چې ذکر کوي نو په دې بنیاد نه ذکر کوي چې خلکو کې شعور بیدار شي بلکې هغه بل مسلک والا د اسلام نه بهر وباسي حالای چې دا حدیث کم ماویل دی په دې کې د مخالفت ډلې وایي او په هغې ډلو باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راضي نه دی کومې ډلې چې جوړې شي هغې دپاره د جهنم د سزا خبره هم کړې ده لیکن هغه تعبیدي سزا نه ده د ټول عمر دپاره نه تعدیبي ده یو تعبید ده یو تعدید ده تعبیدی سزا نه ده بلکې تعدیبي ده مخکنی خلق یو یا دو یا ډلو کې تقسیم شوی دا امت به 100 ډلو کې تقسیمیږي
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی دا به دریو یا ډلو کې تقسیمي. خلق خوشاله دی چې دا خو غیر مسلم پکیم دي. بیا په حدیث کې الفاظ د من امتی دي. دلته امتین هغه امتیان مراد دي چې هغې خبره منلې ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم، یعنی مسلمانان به دریو یا ډلو کې تقسیم شي. د هغې نه سیوا شو مونږ د یهودو د نصاراو په مقابله کې زمونږ ګمراهي ډېره شوه، یو درجه ډېره شوه. خو دې کې د خفګان خبره داره چې کلها فی النار، دا ټولې به اور ته ځي، ټولې ډلې به جهنم ته ځي الا واحده، مګر یو. دا دوه یا ډلې به د زمانې دپاره د جهنم اور باندې سوځي. داسې وخت کې خلک نعوذ بالله وایي، ړکې ووایي، په خوله باندې ووایي. دا عادت د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د عذاب ذکر به یې کوو نو اعوذ بالله به ویل، او چې کله جنت ذکر به کېده نو ویل به یې ربه ماینګ مستحق یې. دا خو به کېږي په پوهه باندې، او پوهه هله هغې راځي چې سړی چا عالم سره خو کېني که، او چې عالم ته هم پته وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د شپې لمونځ کو ځان له، نو کلما مره، هر کله چې آیت د نعمت باندې به تېرېده نو هلته به دعا کوله چې ربه ما د دې نعمت مستحق، او که د عذاب آیت باندې به تېرېده نو د هغې نه به الله سره پناه غوښته. دا مزاج جوړ کړه ځان له. خدا خو به د هغه چا جوړېږي چې هله قرآن ورځي، نو چې خبر راځي هم دغه کتاب له به راځي. د قرآن فهم ضروري دی، دا نه چې دا یو ملا صاحب به قرآن زده کړي بس موږ ټول بېغمه شو. د جون خوږو باندې سړی هله هغې پوهېږي چې دله د الله د کتاب علم راشي. دا حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفرمایل د صحابه کرامو د هغې علامت تپوسو چې دا کومه ډله تاسو وایې چې دی به جنتیانې جهنم ته به بلکل نه ځي، او دا نور به سموده جهنم کې غوپې وایي، د دې څه علامت دی؟ دا خو نه هر چا سره ټکټ دی، هر چا سره پیر صاحب له لاړ شئ او 100,000 روپۍ ورکوله، نو تا ته به یې سترګې پټېږه. تازه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاوم، څوک دی الله سره ملاوي. د مسلمانانو د دین نه د عیسایانو دین جوړ کړی. یو ملګري یو تصویر را لېږلی، یو سړی ډېر ګناهونه یې کړي دي، نو د هغې د معافۍ څه ذریعه ده؟ یو ذریعه ده، هغه دا چې انسان د الله دربار ته لاړ شي، د زړه د ویښ نه معافي وغواړي، خپله غلطي تسلیم کړي، الله ته وجاړي، بل څه ذریعه خو نشته. قرآن او حدیث کې دغه ښودلي نو هغه سړی په بې روان دی په څلور بولي باندې، او د هغې هغه کم پادري دی هغې د خېټې د پاسه ناست دی، د ملا د پاسه ناست دی، سړی یو څو قدمه واخلي نو بیا ځمکه ټپوي او جاړي. یورپ کې خلک چې ګناه وکړي نو معاف کول یې داسې کوي خلک، دا چهره خلقو ته نه ښکاري، خلق وي ترقي کړې ده، دا ترقي ده. قرآن خو فرمایلو دا خو د ډنګرو نه هم بدتر دي، د هغې څه ظاهري چمک دمک دی نو خلک وي ترقي کړې، دا خو رذیلان دي. دی لا تر اوسه په دې نه پوهېږي چې ان الله یغفر الذنوب جمیعا، ګناه بخل د الله کار دی، دا د انسان نشي معاف کولی. کم خلق دی داسې چې الله به هغې جنت ته بوځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ما انا علیه الیوم واصحابی، دا په دعوو نه کېږي. چا چې هغه لار خپله کړې ده کومه چې زما ده،
او چا چې هغه لار خپله کړې ده کومه چې زما د صحابه کرامو ده دا خلک دا نجات دی مونته دی نو ټولې ډلې چې کوم دي دا جهنمیان دي دیکھے دعوی ضرورت نشته دی خلق 200 ډلو کې تقسیم شوی دی حدیث والا غیمنی چې د امام صاحب وایي او په حدیث والا غي عمل کې د خپل استاد وایي ته دین لوی کفر دنیا کې بل نشته چې قرآن او حدیث غیر منسوخ حدیث موجود دی او سړی قرآن پریدي او حدیث پریدي او بل چا پسې روان شي دا کفر دی دا نه تقلید دی او نه اتباع ده او نه دا محبت او عقیدت دی دا بالکل خالص کفر دی د قرآن و سنت په موجودګۍ کې سړی ولې بل خوا ما انا علیه و اصحابی د دې حدیث د لاندې امام خطابی لیکلی دی معالم السنن کې چې دا حدیث دلیل د دې دی چې که یو سړی یو داسې عمل کی چې د صحابه کرامو په عمل کې نشته یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمل کې نشته دی تو گناہگار شو کنه کنه د امت نه وته د امت نه نوځي دا نن چې دا د څومره خلک ښکاري چې دا فلانې دی دا فلانې دی دا فلانې دی دا ټول امت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کافر نه دی هر سړی دی خپله معامله سمه کي قرآن باندې روان شي هر سړی دی په حدیث باندې روان شي زمونږ خلک قرآن او حدیث خو پرېږده چې ښځه ورته څه وایي په هغې پسې روان په قرآن څوک څه کوي په حدیث هم د چا څه کار نشته دی د کور حکومت چې انسان ته څه وایي نو دی وایي جی بي بي ټیک ده دا خو د هغې نه سوا کفر شو دا زمونږ عوام ټول غریبانان په دې کې اخته دي دې ته ښه معلوم شي چې په دې غم کې دا شی غلط دی دا رسم دی دی به څه وایي یاره کور والا وی نو په خادی کې چې کومې شیطانۍ کوي دا به ټول غوړه وړړي د کور والا په سر باندې ته څه راپارې امیر البیت هو الرجل د کور امیر د کور صدر خو سړی دی الرجال قوامون علی النساء سړي به د ښځو منتظمي دا خو نه چې ښځه صاحبه څه وایي نو سړی ورته جاوځي سړي لا دومره دماغ پکار دی دومره سوچ پکار دی چې دا کم کار ماته دا ښځه وایي آیا دا جایز هم دی دا خو بالا هغې کېږي چې سړی په خپله په جایز ناجایز پوهېږي که غټ سانډا به یې ته ووایه برې ته راوینې سازي قرآن و حدیث به یو طرف ته کی چې ښځې څه ویلي بس ټیک ده دې ته اسلام نشي ویلی د دې جنجټونو نه راوځئ قرآن و سنت زده کړئ او قرآن و سنت باندې عمل وکړئ اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين